मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। पैमान در تیم کپی شرمیگی دا زما تقریر دے دا اری جمعه تقریر چې د چا متعلق زه څوم دا سی ای ڈی والا د ډیری په شکل کې داغه په میز کې دي. زما دا جمعات چې دی دا ډېر خطرناک جمعات دی. ټولې دنیا نه پابندي سی ای ڈی اوچته شوې ده، خو دوی ته ویلي دي چې د دې جمعات خیال کوئ، دې کې مولا چې دی هغه ګوریلا دی، چرته ملک ایټم بم دی، ملک قرآن نکی. خیال مراخی دا ډیری ورته په میز کې خوښ چې ستا متعلق دا خبرې شوې دي. والله که مړه خوا د بې شرم د دې لوی او د سماطي په ځای ونه زرغونه شوه، چا ورته ویل دا ونه دې په کوم ځای وشوه؟ ویل ښه ځای کې وشوه، سوري لاندې بیا کښېنمه. دا هغه بې شرم دی، هغه بې حیا او بې غیرت دی، په خبره نه شرمیږي او نه پې پوهېږي. اصیل او شریف سړی چې هغه د سترګو په اشاره پوه شي، یو نقص چې ورته وښیه فوراً هغه ته انتباه وشي چې یاره ما ته دا کار نه دی کول پکار، ځکه چې په دې زه شرمېږم. دوی پسې شرمېږي. د دوی غرض خېټې ډکول، خپل کورونه جوړول او مازیګر کې خپل خزې ګرځول. دا ستا د ملک پیشه ده او دا ستا د ملک رواج ده. پرون یو سړی موټر کې په مخه راغی، ما نه تپوس کړی چې د بی بی فاطمه د سطر بیان راته وکړه. نو ما ورته لوی تقریر وکړو چې بی بی فاطمه چې وه چې وفات کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازم چې د ورځې اوچته نه کوي، زما جنازه به د شپې اوچته وای او زما د کټ د پاسه به ډولۍ غوندې جوړوي او پې څادرې به غوړوي چې زما د کپن ټوټم چرته پردی سړی ونه ګوري. پرون همغه سړی په مخه راغی، بالکل بربنډه ښځه ځان سره مخکې سیټ کې کېنولې وه، په یو لاس سټیرنګ تاولو او په بل لاس یې ښځې سره خبرې داسې کول. ما ته یې چې داسې وکته سترګې ټیټې کړې. دا هغه ملک دی او دا هغه قوم دی. نو عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای په لوی کرم به کېږي، په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه. دا د روح باس ما ستاسو مخکې چې شروع کړی دی، په دې دا طالبان وغیره که دلته راځي دا پې پوهېږي، نور تاسو په دې ډنګ نه یئ چې روح څه ته وایي او ځي به کوم طرف ته او ما سره به څه چل کېږي. او خیال دې راغی که نه؟ تاسو هغه زمونږ یو نیکه کېده، هغه زما نیکه ته یې ویلی چې مونږ د نیکه رور و، هغه ته یې ویل چې زه چیله کېږم. هغه ورته ویل چې بس چیلې میلې پرېږده، خو جومات کې کښېنه، وظیفې مظیفې کوه. وی چې نه ماله کوټه جوړه کړي، زه چیله کېږم. کوټه یې وله جوړه کړه. څو ورځې چیله کېږي؟ ویل 40 ورځې به دې کوټه کې چیله یم. ورننوتو. چې ورننوتو نو چې یو 10 ورځې تېرې شوې، چا بار آواز وکړو چې د ګل شیر کاکا نوسی چې دی هغه چا ووالو، په سرو وینو یې رنګ کړو. دا د چا امسای په اوږه ده ورپسې راووتو چې دا چا کړی ته د خور او مور ده. نیکه دې مې ورته ویل چې ما چیله دې خرابه، چیله به کار کوي، نوسی راله مړ. تاسو د ګل شیر رونه یئ، جماعت کې چیلم یئ او بزرگانم یئ او نیکانم یئ، د پیشو رونه یو مونږه. وی پیشو ترغی پوری شیخی چې په مګو نه یې پیښه. پیشو بزرګ او نیکه د تور ته مګه وخه
بیا د دې حال ګور مونږ هغه یورور خدای پراستی چې او نوم دا ستا د بل اخلم ځان توایم نوم دا ستا د بل اخلم ځان توایم خپنشي کمی نوم واغستو ستا نوم دا ستا د بل اخلم ځان توایم خپنشي کمی نوم واغستو ستا دا ستا د بل نامعلم وین ځان تا چې مونږ ټول په دې عظیم قهر گرفتار زمونږ ټولو دا حالت نو روح علما لیکي چې روح چې ده دا باوم مړ کیږي خو کلا دویم آواز چې په اسرافیل علیہ السلام په شپېلۍ کې وکړي هغه شپېلۍ کې به دا الفاظ وایي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو او خاورو سره مکس شوي غوښو هډوکو راپورته شي او روان شي شام له د پاره د حساب علما لیکي چې دا ځمکې نه به ټول ذرات راوالوزي په دې ځمکه چې څومره بني آدم تیر شوي دي نو د هر سړي د بدن اجزا چې ارزه ته په خاورو کې تلی راغلي آب سره خپلو کې مرکب شي او جسم به مکمل او کمپلیټ شي او روان بشي شام ته د پاره دی دا به څنګه کیږي دا ګران کار دی قرآن ویلی دی دا به داسې کیوشي لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه سورۃ قیامہ کی وګورئ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه الله و انسان دا ګمان کوي چې زده د اډو کې به بیا زرا جمع نکما دا ګمان کوي فاذا برق البصر اوس چې دا بدن دې کمپلیټ جوړ شي او د ځمکې نه راوځي او روانه نو ځمکه به د تانبي وي نور به یو نیزه اوچتي نو الله فرمایي یقول الانسان یومئذ این المفر انسان به په دغه ورځ باندې وي این المفر خدای چرتم د تخت لار شته که نشته کم خواو تختم یا الله دې سختای نه به بچ کېږم څنګه نو आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر خلاصې دې چرته شي نن زید قرار صرف یو د خدای مخه ده چې تبه ورځي بل لار دی نشته نو عزیزانو عرض داو چې دغه وخت کې به روح سره د جسمه کمپلیټ شام تروانی او حساب بکی اوس خبر لنډ غوندم پویوم چې روح چونکی یو جسم دی آیا دا به مړ کیږي او کنا کم علما چې محققین وایي چې نه به مړ کیږي د دې دا معنا ده چې روح به تر قیامت پورې نه مړ کیږي روح به ژوندې ٹھیک شو بدن به ختم شي
روح بجوندې کوم علما چې وای مړکیږي به نو مړکیږي به دا معنا چې ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا قضیه به اعلی رښتیا کیږي چې پزمکه او اسمان او په دې کائنات کې ایس روح والا جسم باقی پاتے نشی. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.